نن د 15 صدې خلق چې کړه ودرېږي دا چا کړه دی او دا چا نه دی کړه دلیل ګوري حضور د ذکر د پاره دلیل ګوري الګا دا پختو دا غیرت هم یو شی دی کم ذات با برکات چې د استاد لپاره خپل رب ته جوړلې دي خپې به او پړسې دي هغه ذات چې هغه ځان لپاره دومره غوښتن نه دي کړي کوم چې د امت لپاره کړی دي او لا کایبا حضور فرمایي هر پیغمبر لخدای پاک مستجاب یو دعا ور کړی ده هر پیغمبر له او دا وته ویلي چې دا یو دعا به قبلوم کني یادو ساته چې د هر پیغمبر هر دعا الله تعالی قبلي پیغمبر خلاصه کې د عام خلق دعا الله تعالی قبلي د پیغمبر اخو مقبوله ده او بیا حضور فرمایي چې دا یو دعا وته ور کړی ده چې دا والا دا به خامخا قبلوم حضور فرمایي 1,00,000 پیغمبرانو هغه دعا اوخته او خدای ولا قبول کړه او زه نه غواړم هغه دعا هغه مې پرې خو د درس د قیامت ته په دغه دعا به د خپل امت جنت ته ور داخلو پره هغه مهربان پیغمبر ته داغه د میلاد د لپاره دلیل ته پوښ کېو چې دلیل څه دی موږ ته قران او حدیث کې وخه مارونو قران او حدیث کې خو هغه شی قران نه هغه شی ثابتو چې هغه فرض او واجبي فرض او واجب به ثابتو من کله میلاد ته فرض او واجب ویل دي ولذا کوم جمعهتونو کې میلاد ونشي موږ دا فتوا چې لګول چې دغه محلي والا ګناګار شو او د دینه فرض پاتې شو د دینه واجب په دامن چې ته ویل کم کس ویل چې بای دغه محلي والا میلاد ونکو او دا کافران شو موږ وایو کو چاو کو باعث د خیر او د برکت ته مستحب عمل له خپل عمل له د حضور د محبت ته پیدا کېدو ذریعہ ده دستا دا مرزړه او د زړه د پټي دا غي د سیرابه او دا غي د بخور یو ذریعہ ده ګوره پټي چې کله اوچو بخور غواړي د خلق ایمانونه چې کله پچ مردا مړ شي او په دغه ځای کې د حضور ذکر په ورشي هغه کې تازگی پیدا شي سبحان الله دې خبره ته لکه کې زمارو خلک توجه یو من غواړي ماسوي چې د چا ایمان لک ملاوي شي او نات ووري نو ایمان به تازه شي د حضور صفت ووري ایمان به تازه شي د حضور معجزات چې کراوري ایمان به جواب راکې زمارو ایمان به خو وخت کې زه چې یو پټي کې د سره فصل نشتا خیال مو دی پاغي باندې اسم بیا اثر نه کې سره ورچوا او به ورچې فصل شته نه دا خو چې چا په پټي کې فصل یو هغه کې دنه د پاسه به باران رو وري نه ته بس فائدہ ملوش خفقه کې مزه مارو دا خلق دا ډیر خلق به زما دا خبره اوري چې دا چا پزله کې ایمان شته نو هغه ته تازگی ملوشي کنه دا چې بعد خلقو ته تازگی نه ملاويږي دا خبر کې په دې کې دنه ایمان نشتا کبه کې وی او د حضور ذکر اورېدل وی هغه ته بخا مخه تازگی ملاوي نو چې نشته ایمان نو تازگی پس ملاويږي نو کله غونتم وی کنه او دلته غونته یو نات یو وګمراتله هغه ته به هوا ملوشي ولک تازگی به ملوشي ما ته یو سړی وی لکه تاسو دی جلوس کې موږ څه فائدہ راوم ته راشه کنه کدا سه لګ غونتم دستا ایمان دی کنه ان شاء الله چې بیا ودا ته پته ولګي چې په جلوس کې څه دي هغه نه په جلوس کې ډیر څه زمارو دې ته موږ ورې چې بدی جلوس کې आवाज موږ روان یو یقین ساته چې بده کې فرشته روان دي بده او دا یقین ساته چې د خدای پاک رحمتونه راوړيږي بده جلوس دا جلوس د دې ول د دنیا سره تعلق نشته سره 15 کاله 10 کاله موږ د جلوس کې بخپل باندې شرکت وکړو بلکې را دینم سیوا کو تقریبا 30 کاله نو موږ د چانه سغختري چې موږ له پکې سره کې یا موږ دا وی چې زه په دې باندې سیاست کوم او ټول ته درېږم شهرت کوم نه اصل کې دا جلوس دا میلاد د حضور د پیدایش ته خوشاله دا ټول د حضور په دربار کې حاضری ده په حضور په در کې حاضری ده د محبت اظهار ده بس دقه
او چې دا مونږ ته حاصل شو مونږ ته بل شي نه دی پکار او دا به ان شاء الله پرز د قیامت زمونږ د نجات او د حضور د شفاعت ان شاء الله ذریعہ ګرځي